تاسو چې ښځه پلې شوې نه یې خدای شته که تاسو راپاسئ تاسو کې شعور نشته په 100 روپۍ باندې موږ خپل اوټ خرڅوو خپل ضمیر خرڅوو د تعلق دپاره موږ څه نه کوو زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو دلته کې په زړه باندې لاس کېږئ او تاسو کلمه ووایئ تاسو ته پته نشته چې دلته څوک سم دی او څوک خراب دی ما ته یو کس ووایي دا مولانا صاحب ناست دي دلته کې نور سیاستدانان زموږ مشران ناست دي کلمه ووایئ ځان سره سوچ وکړئ او په زړه لاس کېږئ ووایئ چې تاسو ته پته نشي زما کوڅه کې څوک غل دی زما په دې کلي کې څوک روان دی ویلی شي نه ولې د مرګ نه یریږي ایمان دې کمزوری دی د ملک هم درته پته ده چې وروسته مې څوک تپوس نه کوي داسې ده که نه ده دا ډي سي صاحب و محمد زاده د خپل د مرګ نه مخکې دا اعلان وکړو که زه شهید کړی شوم ما ته څه نقصان ورسېدو زما به دا کسي چا دې تپوس مړه دا داسې ملک داسې ریاست داسې ادارې دي زه چا ته وجاړم زه چا نه تپوس وکړم ما له جواب راکړې که نه زه چېرته لاړ شم زه تاسو نه دا یو تپوس کوم که دا ادارې والا وایي ته چې لاړ شي او ورته وایې یاره په فلاني ځای کې یو کس چې دی دا غلط کار کوي ته به وایي ما له ثبوت راوړه زه تاسو نه دا تپوس کوم دا دلته چې دا 50 دا ادارې دي او دا تنخواګانې الي دا فلانې دی او دا ډینګرې دی او دا فلانې دی او دا ډینګرې دی بند کې کور ته یې ولېږئ که دا زمونږ دا د ټیکسونو دا پیسې دا مونږ نه چې دا په کم ضلالت تاسو الئ هغه تاسو په دې باندې ضایع کوئ د دې ما ته یو آوټپوټ خو ښایې که نه ما ته خو څه وښایې که نه چې یاره ده ووایم چې دا ادارې دا کار وکړو ستا هغه وزیر اعلی ستا هر یو اداره ستا هر یو سړی چې دغلته ورسي د هغه نظریه د هغه سوچ د هغه هر څه بدل شي په دې چوک به درته ولاړ زه به دله دا وکړم زه به دله دا وکړم خلک چې کرسۍ ته ورسي او جیب ته پیسې را شروع شي نو نظریه هم بدله شي سوچ هم بدل شي هغه سټینډرډ آف لیوینګ هم بدل شي او بیا تاسو هم بدل شئ خو بیا به چې کله دلته زنده‌باد او مرده‌باد راشي نو بیا به زه وایم فلاني زنده‌باد او مرده‌باد چېرته مې دا سوچ کړی دی ځان سره چې دې زما د خورې دپاره داسې کړي دي د ده را روان مستقبل بسي زما د را روان بچي مستقبل بسي یاره موږ به تر کله پورې تاسو ته دغه شانتې لګیا یو او مینت یې به درته کوو چې خدای ته وګورئ او راپاسئ که زه تاسو ته اوس وایم چې ما سره یو 10 کسان راپاسئ او موږ نن دا تهیه کړو چې موږ به تر هغې پورې نه کېږو چې تر څو پورې زموږ په دې ملک کې بدلون نه راغلی څوک تیار دي دلته دغه شان ګورئ چې تر څو پورې موږ په خپل ذهن کې دا سوچ نه راوستی چې موږ به دا ملک بدلو موږ به د خپل را روان مستقبل دپاره جنګ کوو او جنګ به موږ خپل ادارو سره کوو او دا زما ادارې دي چې زه پرې خبره نه کوم څوک به پرې کوي چې خبره کوي وایي یاره ته د ادارو خلاف یې یاره ادارو خلاف نیم زه سیستم خلاف یم یاره دلته سړی زما قتل کېږي او ته ورته سلوټ کوې او لېږې له دې ځای نه مړه نو کم از کم دا پردې ورته واچوه لږ دغې خو ولېږه چې ما ته دا فیل شي چې یاره یو سړي لږ زیاتې کړی په یو طریقه خو لاړو که نه ته چې نن هغه ته سلوټ کوې ته چې هله خلکو له موږ ته څه جواب راکړې چې عوام څه دي زما له دې بوټې راخلي دي ته ما ته دا جواب راکړې بیا دلته کې مشران راځي او ودرېږي او کمیټي جوړوو دا جوړوو دا جوړوو دا جوړوو کم دا کمیټي کم د هغه فیصلې کم د اوسه پورې انصاف میلو شو اوسه پورې د محمد زاده شهید سره چې کومې وعدې شوې فیملي سره کومه وشوه یقین وساتئ ډېر بې حسه خلک یو ډېر بې حسه معاشره کې پیدا یو ډېر بې حسه قوم کې پیدا یو او موږ پښتانه یو په څه پښتانه یو پښتون څه ته دا پښتون داسې مړه د پښتنو نوم هم وشرمولو اخا بیا پاکستان چې کله نه آزاد شوی دی او دلته کې یو پاکستان یو ریاست جوړ شوی دی د هغې ورځ نه والی اوسه پورې موږ څه بدلون راوستو په خپل ژوند کې ورځ تر ورځه موږ په طبیعي طرف ته روان یو ورځ تر ورځه یقین وساتئ هر ادارې ته چې لاړ شي هر ادارې ته بغیر د د فوج نه هر ادارې ته چې وردن نه شي قسم په خدای د کرپشن حد دی پکې او چې یو کرپټ سړی رانیسي نو 200 کرپټ یې رامرګري کېږي او ستا خلاف ودرېږي او بیا دلته کې عوام کې دومره بیا سوچ نشته چې هغه بیا ستا مرسته وکړي او تا سره ودرېږي هر سړی خو د کمال شاه بچا په شانتي نشته چې راشي او دلته کې راته ودرېږي او تقریرونه ته شروع کړي او ته یې راپاسې دا تاسو کې ذهن نشته تاسو د دې معاشرې تاسو د پاکستانیان نه شناختي کارت تاسو جوړ نه لري یار لږ سوچ وکړئ غلط ته خو غلط ویل شروع کړئ که نه خدای او دې جوړې ته وګورئ که نن نه راپانسې دی قسم درته خورم جاړی دا وخت د راپاسېدو وخت دی دا یوازې د محمد زاده خبره نه کوو دا د دې ټول پاکستان خبره کوو
د ټول ادارو خبره کو د دې خلاف به راپاسو غلط ته به غلط وایو زه لږ جذباتي کېږم تاسو نه معافي غواړم که زما د خولې نه څه غلطه خبره وتي زه په هغې ډېر زیات معذرت خوایم